الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سورة النساء شروع ابتدائی آیت کی خبر وا د انسان د پیدائش چې د یو جنس خلق یې نو د یو بل خیال ساتي د خپل ولو د کټ کولو نه ځان ساتي د الله نو یره کوي الله پیدا کړی یې او د یو جنس نه پیدا کړی یې نو د الله اومنئ دا الله نه ویریږئ او د خپل ولی خیال ساتئ. بیا ولنې حکمو یتیمانانو لا د هغې مال ورکوئ د یتیمانانو مال مخورئ چې هغه اخلی خپل پاک ولا ورکې خبیث اخلی او پاک ورکې نو داسې مه کوئ. دارنګې د هغې مال د خپلو مالونو سره په داسې طریقې باندې چې هضم کولی غواړئ نو مه خورئ. د یتیم مال خوراک دا ډېر لوی ګناه دی. بیا بل حکمو د نکاح که د یتیمانانو جینکو سره تاسو په نکاح کولو سره انصاف کولی شئ نو د هغې سره نکاح وکئ. که د یتیمو جنکو سره انصاف نشئ کولی په نکاح کې نو بیا د نورو زنانو سره نکاح کوئ، یتیمانانو سره مه کوئ چې بیا ورله کور کې پیغور هم ورکولی کېږي ستا څوک و ته چا غوښتې کله وی په منګ باندې راواړولې کله څه او کله څه پیغورونه ورکولی کېږي. نو که داسې حالي نو بیا د یتیمو جنکو سره نکاح مه کوئ. نکاحونه چې کوم جایز دي نو هغه یو سړی چې مال او بدني طاقت یي نو د دوو سره هر یو سړی دوه نکاحونه کولی شي، درې کولی شي، څلور کولی شي په یو ټیم باندې. او چې کله په دغه څلور کمیږي نو د هغې نه وروستو عدت چې ختمیږي نو بیا نور هم بل هم کولی شي. که هغه بعضې وخت کې داسې چې کله ښځه مري نو د یوې نه وروستو بله او د بلې نه وروستو بله، که هغه 10 راځي او که 20 راځي هر څو چې کولی شي. دارنګې که هغه طلاقولی کېږي اگرچې د هغې مسله جدا ده چې طلاق ښه شی نه دی، لیکن بیا هم که ښځه طلاقه کړی شوه یوه طلاقه شوه نو د هغې په ځای باندې بل نکاح کولی شي، خو چې دغه څلورمه نه وي. که څلورمه وي نو بیا به د هغې د عدت پورې انتظار کې د عدت نه وروستو بل به کولی شي. دغسې په دې طریقې باندې که هغې کې هم یوه لرې کېږي بله راځي، بله لرې کېږي بله راځي، نو که هغې کې هم 10 راځي او که 20 راځي نو هغې کې هم اجازت شتي. لیکن په یو ټیم باندې په نکاح کې 4 ښځې ساتل د دې اجازت دی. که انصاف کولی شئ حاله انصاف نشئ کولی نو بیا یوه پوره ده. دارنګې هغه وخت کې وینځې وې نو که د آزادې ښځې د ساتلو طاقت تی نه کېږي نو بیا د وینځې سره نکاح وکړه. دا یوه د دې سره ژوند تیرول دا ډېره نږدې ده دې ته چې تاسو
ظلم بنه کوي چې کله دوه شي نو په هغې باندې ظلم کیږي درې شي نو کله د یوې سره پکې ظلم کیږي کله د دوو سره پکې ظلم کیږي څلور شي نو کله یوې سره پکې ظلم کیږي کله دوو سره کله دریو سره ولې پرون یو خبره شي وه ظاهري لحاظ سره انصاف ضروري دی نور د زړه خبره هغه جدا ده هغې باندې الله رانیول نه کوي نو کله چې یوی نو هغه دغه بې انصافي کېدو خطره به هم نه وي زموږ عام طور باندې حالات دغسې دي خلک یو نکاح کوي د دوو د دریو د څلورو زموږ عام طور باندې یو طرف ته مالی کمزوري هم ده غریبوالی دی پکار دی چې سړی واده وکړي هغه له کور جدا ورکړي زامنو له ودونه وکړي نو چې یو زوی له واده کوي چې هغه له جدا مستقل کور ورکړي بل له واده وکړي هغه له مستقل کور ورکړي دا ټول دی جدا کوي دارنګې یو نکاح یې کړلی نو هغې دپاره یو کور دوه نکاحونه دي دوه ښځې دي نو پکار دي چې یوه ښځه دې په یو کور کې بله دې په بل کور کې ګاونډ په ګاونډ دي لیکن چې کله دا په یو کور کې دن نه صرف کمرې جدای نو مسله بیا د جنگ جګړې د دې پکې ډېري نو د بنو خبرې بیا نو چې کور جدا جدای نو بیا به یو بل ته خواږه می اگر چې د بنوالي خبره ختمیږي نه لیکن بیا هم سنه سو هغه یو بل سره چې هر وخت کې مشته نه نو ورانه بیا ډېره نه راځي نو پکار ده نو زموږ دلته کې عام طور باندې غریبوالی دی یو طرف ته خو ځمکه هم نشتي او کشته نو هغه ډېره لږه ده او د څه کسانو ده عامو خلکو داسې دي چې هغې کور نه هم نشتي خپل او دا ډېره مشکله ده نو یو نکاح باندې بیا صبر پکار دی دا ډېره نږدې د دې ته چې تاسو به ظلم نه کوئ ظلم بس تاسو د لاس نه بیا نه کیږي دلته کې بعضې خلک یو خبره دا کوي چې دا دې دپاره چې ستاسو عیال به نه زیاتېږي نو چا چې دا معنی کړله نو دا خبره هغه غلطه کوي دلته کې تعولو دی یو تعولو راځي یو تعیلو راځي تعیلو په معنی د عیال زیاتولو چې ستاسو عیال به نه زیاتېږي او چې تعولو شي نو دا په معنی د تجورو دی په معنی د تمیلو دی چې تاسو به یوې ته مایله کېږئ نه تاسو به تجورو ظلم به نه کوئ نو بعضې خلکو پکې دغه خبره کړله او د زمونږ بیا خبرې پکې ادام کولی کېږي او د هغې دپاره مستقل خرچې هم کولی کېږي په دې باندې چې عیال کم کوي اولاد کم کوي بچے دو ہی اچھے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل حدیث کیوں چې تزوج الودود الولود فإني مکاثر بكم الامم تاسو دا هغه چا سره واده کوي چې هغه بچی ډیر راوړي زبا د قیامت پر ورځ باندې ستاسو په وجه باندې ستاسو د زیاتوالی په وجه باندې په نور امتونو فخر کوم نو چې ما او تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فخر سبب جوړ شو اولاد دی داغی دی صحیح تربیتی هغه دی مسلمانانی هغه دی دینداری او هغه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت په زیاتیږي ناغه د پاره د فخر سبب جوړیږي نو موږ ته ترغیب دغه ده چې تاسو د داسې زنانو سره نکاح کوئ چې هغه بچی ډیر راوړي تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه بچی چې هغه ناتمامي او هغه د وخت نه مخکې زیان شوی نو هغه هم زما په امت کې شمار دی هغه به هم په دغه زیاتوالی کې هغه حسابېږي نو بعضې خلک چې کوم خبرې کوي منصوبه بندي دا د ښځې خاوند خپل کار دی
پدې کې د بل چا کار نشي چې هغه دې بګي ګوتی وي چې هغه دې کور په کور باندې ګرځي کله دې خلکو په مټونو کې په بدن کې ګولۍ دي کله دې سکي او کله دې سکي نه منصوبه بندي دا د ښځې خاوند خپل جوړل چې په څه طریقې باندې کوي دی هغه ته اجازت ته لیکن د بل چا په هغې کې کار نشته چې تاسو اولاد کم کوي بچی کم کوي ځای په ځای باندې خرچې کولی کېږي خلک رابللی کېږي دعوتونه او ډوډۍ ورکولی کېږي خرچې کولی کېږي او په هغې باندې دا ویلی کېږي چې تاسو دا خبره دا پیغام ورسوئ او دا چې بچی کم کوي بچی چې کم شي نو هغې کې نقصانونه نور هم زیات دي او څوک چې دغه علاجونه کوي داسې مرضونه پې الله راولي چې بیا د هغې علاج نه وي دغرنګې کله چې بعضې خلک د دې وینا کوونکي خلک وي چې تاسو بچی کم کوي هغې له الله بیا دوه دوه درې درې ورکوي په یو ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و که څوک هر څه چې کوي کم څه چې الله مقرر کړلی هغه به کېږي هر څه چې کېږي به چې کېږي زما او ستا په کولو باندې هغه کنټرول کېږي نه هغه کمیږي نه الله چې کم څه مقرر کړلی چې څومره انسانان به قیامت پورې پیدا کېږي د چا نه به پیدا کېږي هغه به خامخا کېږي نو وچ پوچا په دې باندې خرچې کول نه دي پکار بلکې خرچه په دې باندې وکړه ستا په ملک کې څومره ځمکه ده چې هغه بنجره ده څومره ځمکه شړه پرته ده هغه ځمکه وله ورکه د هغې اجازت وله ورکه د هغې کرونده دې شروع کړي د هغې جوړول دې شروع کړي د خلکو روزګار به هم میلاو شي او خلکو ته د خلکو د اولاد د هغې دپاره د ډوډۍ د هغې دپاره نوکری وغیره د هر څه شی به میلاو شي انتظام به د خوراک وشي دی وایي چې کمی نو خوراک به وله منګه ورکوو او چې زیات شي نو څوک به ورکوي وایه که یوي نو هم الله ورکوي او که شل شي نو هم الله ورکوي د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د هغې ګڼ بچي به د علی رضی الله تعالی عنہ زامنو باره کې ویلی کېږي 15 زامن یو دارنګې لونه دام ګڼو ګڼې لوڼې وې ګڼ زامن یو د حسن حسین رضی الله تعالی عنهما نه رستو بیا د فاطمه رضی الله تعالی عنها نه رستو هغه نور ودونه کړلی او د هغې نه الله وله ډېر اولاد ورکړلی دغسې نور صحابه ورپسې آیتونو کې تذکره کوي د مہر دا بل حکم دی مہر د زنانو حق دی نو مہر زمونږه معاشره کې دا د ښځې نه ګڼلی کېږي ښځې ته ووایه دا مہر دا کالی د سره دی مال یې لږ ډېر راکړه ته زه هغه خبره ورته وکړي هغه نه دا خو زما نه دا خو د پلانکو دی د خپل خاوند د کورنۍ نوم واخلي نه دا پلانکو د هغو دی نو دا د هغو نه دی دا د ښځې دی ښځې له مهر ورکړی شوی دی بس دا د ښځې حق دی د ښځې شی دی چې څه ورسره کوي که خاوند لی ورکوي که ځان لی خرڅوي که ځان له ورسره نور څه چل کوي خرڅوي یې ځان له پې ځمکه اخلي او که خرڅوي یې ځان له پې چېرته عمرې او حج له ځي څه چې کول غواړي هغه پې کولی شي په دې کې د خاوند د هغې نه دا حق نشتی چې تپوس دې وکړي ها بې ځایه خرچ کوي نو تپوس بیا حق لرلی کېږي لیکن چې هغه په حق باندې خرچ کوي صحیح ځای کې خرچ کوي نو په هغې کې د خاوند په دې کې څه کار نشتی نو دلته کې خبره کوي بیا ورپسې تذکره به د دې کوي چې کم بیوقوفه خلک دی ماتوحه خلک دی د مال په سنبالولو باندې نه پوهېږي نو هغې له د هغې هغه مال مه ورکوئ په لاس کې ولا ټول مال مه ورکوه بلکې لږ لږ د هغه چې څومره ضرورت کېږي امره ولا ورکوه د هغه د پیزار د هغه د جامې د هغه د خوراک د هغې خیال ته ساته د هغې تذکره کوي بیا ورپسې یتیمانان دي د هغې مال دی نو واړه دي هغه مال د مشر سره دی د تره سره دی د بل سره دی نو هغه به استعمالی
د هغې د استعمالولو طریقه هم ښي. بیا چې کله دغه سړی وړوکی لوی شو، یتیم بالغ شو او په خبره باندې پوهیږي، مال سنبالولو باندې پوهیږي، نو هغه ته بیا حواله کول پکار دي. هغه ته بیا حواله کوي، نو د هغې تذکره به هم کوي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، او ورکوي ښځو ته زنانو ته مهر د هغې په خوشحالۍ، یا مهر د هغې فریضتن، دا مهر د هغې فرض دی، نو دا ولا په خوشحالۍ باندې ورکا، کم چې دی مقرر کړلی نو هغه ولا ورکا. فإن طبن لکم عن شیء، که هغه په خوشحالۍ سره درکي تاسو له د هغې نه څه شی نفسا پخپله، داسې نه چې ته ورته چل جوړ کړې. یو وخت کې ما یو خبره کړوه، یو زمانه کې یو درس کې ما خبره کړوه په دې ځای باندې. بعضې خلک هغه ښځې ته د مهر د اغستو د قبضه کولو څه بعضې چلونه جوړ کي، هیلې ورته جوړې کي. نو کله وایي قاري سی وي نو زه مدرسه جوړوم، مولای وایي مدرسه جوړوم، تبلیغي وایي چله لګوم، څلور میاشتې لګوم، دا راکا نو تا د ثواب به ټول تا ته میلاویږي. نو دا یو خبره ما کړوه په دې باندې بعضې زمونږ ملګري اشنایانو خپلوان خپه شو، وی دا دې ما ته ویلي، ما یې تا ته مې نه دي ویلي، څوک چې دا کسب کوي چل ولا مه جوړوه، هغه په خپله ولې سترګې نه لري، څه په خپله باندې د هغې سترګې شته، په خپله باندې هغه اینی ګوري اوري، نو تاله درکوي دردې کي په خپله باندې. خو چې ته ورته هیله جوړه کړي، ته دی نه دلته کې مدرسه جوړوم، دلته کې دا چل کوم، دلته کې ته چله لګوم، دا کالی دی مال راکړه، کالی به ټول والې کاري باندې هغې باندې 2 کاله 3 کاله 4 کاله پرې لګېدی شي، او ته به یې چله لګې په دو دومره کالي باندې، ټول ثواب به د هغې کي. نو دا چل ورته مه جوړوه، پکار ده چې ته وله ورکې هغې نه په دې طریقې باندې. هغه په خپله باندې وایي زما کله اولاد منځ کې راشي، وایي دا کالی دی، ګوري هغه هم ګوري، بچی دي د هغې پرورش کول غواړي، د هغې دپاره څه د ځمکې یا د یو شي د بل شي انتظام کول غواړي، کله واده کول غواړي، وایي زما دا کالی دی دا وله ورکه، دا کالی به شي او دا به شي هغه به شي، او د هلک له پکې څه چل کول غواړي. نو دې کې په خپله باندې چې څه کول غواړي هغه دې وکړي، ور دې کړي، خاوند له دې ورکړي. نو فإن طبن لکم، دا وایي فإن طبن لکم، که هغه په خوشحالۍ سره درکړي تاسو له عن شیء څه شی منه د هغې نه نفسا په خپله، فکلوا هنیئا مریئا، نو خورئ هغې لره په خوشحالۍ باندې، په اسانه باندې تېرېدونکي. دا ډېر ښه شی دی، مبارک دی، تاله درکو نو ستا د مبارک شي، تاله درکو. لیکن دا نه چې ته ورته چل نه جوړی، کله وایي زه سعودي راځم مال راکړه بیا به جوړ کړم، بیا نه جوړی. دا خبره مې په دې باندې کړوه. زموږ عام طور باندې د زنانو د مهر د هغې واک اختیار نه وي، هغې نه کالی اخیستی کېږي، دا کالی د هغې حق دی تر دې پورې چې کله کالی هغې ته نه میلاو شوی، سړی کور ته روان دی، اول دکې په د کور د کمرې په درشله باندې خپه کېښوده، ښځه وایي څو پورې زما کالی نه یې راکړی، زما مهر دې نه یې راکړی، دننه به نه راځي، دا د هغې حق دی، ویلی شي. تا کمرې ته دننه نه پرېږدي، د هغې حق دی، کولی شي، نه یې پرېږدي تا. دا نه منډو کې بیا شپه کوه، د جمعې دا شپه دا منډو کې وکړه، پته دې ولګي. نو دا زمونږ زنانه ډېرې هغه د مسلې نه خبر هم نه دي، نه مهر دی کالی دی، نو د هغې د سره دا په ذهن کې هم نه راځي چې دا زما دی، وي دا د پلانکو دی نو. نو الله دا وایي زنانو له د هغې مهر وله ورکه، ته وله کالی ورکه، بیا تاله درکوي دردي کي. که ته سعودي ته ځې ستا کار کسب نشته، کور کې هسې وځې نه وځې، نو هغه خو ګوري که نه، هغه وایي زما دا کالی واخله، خو ته ځان له کار کسب جوړ کړه، ځان له چې د دوکان وباسه، څه بل څه وکړه، چېرته ځان له ویزه کوې ویزه پې وکړه. فإن طبن لکم، نو وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، ورکوئ ښځو ته زنانو ته مهر د هغې په خوشحالۍ. فإن طبن لکم، که هغه تاسو له په خوشحالۍ باندې درکړي عن شیء څه شی، لږ درکړي، ګڼ شوي دي، عام طور باندې خلک کالی کوي،
وتولې کوي مہر ږدي وتولې ولې ږدي وای په وتولو باندې دغه زکات ناراضي دا خبره چې وای دروغ وای غلط وای نن سبا دور کې یو توله کاله ده دا مسله مخکې سو پیری بیان شي دا لیکن یو توله کاله ده ورسره سپین زروم دی یا ورسره نقد پیسیم دی په دې خزه باندې زکات لازم دی ورکوي به چې کال په تیر شو نو کله چې زنانه ده او هغې سره مهر دی یو توله کالی دی ورسره 10 روپۍ ورسره دي کال په تیر شو مهر نو په دې باندې زکات لازم دی زکات به ورکوي ولې چې کله د دې سره دوه جنسونه یو ځای شو بیا به حساب د سپینو زرو نه کېږي بیا به سرو زرو حساب نه کېږي نو د سپینو زرو حساب چې کوي نو 250 نیمې تولې د هغې نه تقریبا 50,000 روپۍ جوړېږي او یو توله کالی چې دی نن سبا د هغې نه 1 لاک روپۍ جوړېږي نو 1 لاک روپۍ خو د هغې په نیمه کې د 250 نیمې تولې کالی چې دی سپین زر هغه خو د هغې په نیمه کې راځي نو زکات پې لازم دی دا ویل په بعضې نکاحونو کې خلک داسې خبرې کوي نه دومره نکاح دغه کې دی مهر کې دی که نه چې زکات پې نه راځي بیا او دا په ایښودو باندې نه دی چې ته کې دی او که کې نه دی خو چې مقرر کم شی چې دی وله کړلی کم دی وله ورکړلی او هغې سره ورسره دوه جنسونه یو ځای شو نقد یو ځای شو یا سپین زر ورسره یو ځای شو او دغه سره زر ورسره دي نو زکات په هغې باندې چې کال تیر شو لازم دی پې نو وآتوا النساء صدقاتهن نحلا ورکوي زنانو له مهر د هغې په خوشحالۍ فإن طبن لکم عن شیء منه که په خوشحالۍ درکو تاسو له د هغې نه څه شی نفسا په خپله فکلوه هنیئا مریا نو خورئ یې هنیئا مبارک مریئا په اسانه باندې تېرېدونکې ولا توتوا السفهاء اموالکم او مه ورکوئ بېوقوفانو له ما تهله خپل مال د هغې مال دی لیکن ستا سره پروت دی دې وجې نه وایي دا مال خو ستا دی نو ستا په لاس کې دی نو ته ولې ولې ورکې التي جعل الله لكم قیاما هغه چې ګرځولی الله ستاسو دپاره سبب د ژوند ورزقوهم رزق ورکوئ دی له د هغې نه وکسوهم او جامه ورکوئ هغې له د هغې نه وقولو لهم قولا معروفا او وینا ورته کوئ وینا ښایسته وینا ورته کوئ وقولو لهم قولا معروفا دا ورته وایه دا مال ستا دی خو تاله درکولی ځکه نشم که تاله ټول درکم خراب به کې څوک به دې نه واخلي ما سره سنبال پروت دی زه خیال ساتم ستا څومره پکارېږي تاله به درکوم ستا که جامه پکارېږي که خوراک پکارېږي که څه دې پکارېږي پیزار پکارېږي هغه به تاله کوم ستا تعلیم ضرورت دی تعلیم چې تا باندې څومره لګي تا باندې به زه لګوم نو خبره ورسره ښایسته کول پکار دي دې باندې بس کو وآتوا النساء صدقاتهن نحلا ورکوي زنانو له مهر د هغې په خوشحالۍ فإن طبن لکم عن شیء منه که په خوشحالۍ سره پرېږدي درکي تاسو له د هغې نه څه شی په خوشحالۍ باندې فکلوه هنیئا مریا نو خورئ هغې لره مبارک خورئ هغې لره په خوشحالۍ باندې په اسانه باندې تېرېدونکې ولا توتوا السفهاء اموالکم او مه ورکوئ بېوقوفانو له ما تهله مالونه ستاسو التي جعل الله لكم قیاما هغه چې الله ګرځولی ستاسو دپاره سبب د ژوند مال پردی دی ستا سره پروت دی او ته لګیا یې په هغه کې اړی په هغه کې زیاتېږي نو ستا پکې موځي د هغه پکې موځي خبره وروسته د هغې بیا را روان ده وروسته بیا آیت کې به وایو ورزقوهم نو رزق ورکوئ هغې له فیها د هغې کې د هغې نه رزق ورکوئ دی له د هغې نه وکسوهم او جامه ورکوئ دی له د هغې نه وقولو لهم قولا معروفا او وینا کوئ دی ته وینا ښایسته الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي